الہی گناہگار یو دروازے مبندوا پمونگ توافنا دریم سوال هغوی لیکلی دی چې مونږ دلته کې د جمعې مانځه له لاړ شو نو هلته دا طریقه ده چې هغوی اذان وکړي او په اذان پسې فورا خطبه شروع کړي نو دا سنت مونږ چې کوم 4 رکعته سنت مخکې کوو نو دا سنت پاتې شي دا سنت مؤکد دي هلته هغوی نه کوي که هغه ته ته تپوس وکړې چې هلکه دا سنت ولې نه کوئ وی سنت نبینا زموږ د پیغمبر سنت دي نو ما یو کس ته د خدای بنده خو د پیغمبر سنت دي که نه دغه ډیرانګل سنت خو نه دي خو د پیغمبر سنت دي ته د پیغمبر سنت پرېږدې بس هغوی وایي نو زموږ پیغمبرو خیر دی که موږ وکړو که ونه کړو دا ډېره انتهایي کمزوري خبره ده دا سنتو ته په ډېر کمزوري نظر باندې کتل دي غلطه خبره ده نو دغه ملګري ته دا جواب دی چې که تاسو ته مخکې وخت میلاوېده سنت وکوئ که مخکې وخت نه میلاوېده نو چې مونځ وکوئ فرض وشي بس وروستو هسې نور سنت کوئ دغه 4 رکعته سنت سره هم چې کوم دی نو کوئ دا ملګري تپوس کړی دی چې نن سبا خلک په فیسبوک موبایل کې په میسیج د وخت نه مخکې د رمضان مبارک د اولې ورځې پیشنګویي کوي او خپل ځان په دې پیشنګویي جنتي ګڼي او دا هم وایي دا په حدیث کې راغلی دي دا بکواس دی رسول الله مبارک فرمایي چې صوموا لرؤیته وافطروا تاسو د میاشتې په لیدلو باندې روژه نیسئ او د میاشتې په لیدلو باندې اختر کوئ دا اول خبر د هغې مطلب دا دی چې لکه مثلا منګه دلته میاشتې ته ولاړ یو میاشت ګورو شیرګړ کې خلک میاشت ګوري اتیانو کې خلک میاشت ګوري لونخوړ کې میاشت ګوري هر ځای کې د مسلمان قانون دا دی چې کوي به موږ خو د اهمیت نه ورکوو خو مسله داسې ده چې سړی به میاشت ګوري اوس موږ لا میاشت نه ده لیدلې او په اتیانو کې یو سړي میاشت ولیدله او هغه ټلیفونو کې چې موږ میاشت ولیدله دا د رمضان اطلاع ده دا د رمضان اولنۍ اطلاع ده دغه اطلاع نه ده چې ته د اوس نه کلینډر کې وګورې او دغه جوړ کړې او هلکه 3 میاشتې پس به روژه او 2 میاشتې پس به په پلاني تاریخ باندې روژه ما د روژې څومره چې اسلامي میاشتې دي دا د مخکې نه د هغې ډیټونه د هغې تاریخونه کنفرم نه دي دا د میاشتې د لیدو سره تعلق لري کله به میاشتې یو کمي کله به میاشتې پوره ډېرې میاشتې د یو کم دي او کمې میاشتې چې کوم دی هغه د پوره و تېر شو دي نو که څوک د اوس نه ووایي اوس لا رجب دی د رجب اخري ورځې دي که نه منځ کې لا شعبان یوه میاشت هغه پرته ده او د دې ځای نه یو سړی ووایي چې هلکه په 26 تاریخ به روژه او مبارک شه او ما جنت وګټو دا بکواس دی داسې په میسجونو کې جنت ګټلی کېدلی که نه نو زه به د ورځې 8 میسجونه کوم اړو بل کار به نه کوم دا ټول بکواس دی دا د ځان نه خبرې جوړول دي میاشتې ته نرشه ودرېږه او میاشت ووینه او بیا راشه ګوایي وکړه نو موږ خو خفه کېږئ مه خو چې دلته کې څوک راشي ګوایي ته موږ اخلو هغې مل ځان لګوي خدای دې بې خو نه بس جیل کې خو دې ناچو ما سره توره نشته ټوپک را سره نشته وام دې نه د والو چل نه راځي والی دې شم نه او ته زه اشهدو څه تندر در باندې پرېوت خدای دې بې خو نه باسه نو دلته خو اشهدو نشي ویلی او 3 میاشتې مخکې چې کوم دی نو ته دونه نر شو چې روژې اطلاع کې نو دا بکواس دی په دې جنت نه ګټلی کېږي ښه جنت په دې ګټلی کېږي چې میاشت ووینه بیا یې اطلاع وکړه او بیا دغه میاشت کې روژې ونیسه او بیا پکې تراویح وکړه نو بیا خو ته تراویح نه کوې ترړاوې کې په ترړاوو جنت نه میلاویږي او تا خو روژه نه ده نیولې تا خو ټوله ورځ غیبتونه کړي تاشونه دي کړي دي او ټوله شپه دي چې کوم دی نو په کرکټونو کې تېره کړې ده لکه لیټونه یې لګولي په رمضان کې خلک څه کوي په د شپې اوس دا هلکان خبره باندې پوه شوې او یا دې چې کومه دی نو دغه شګنې راغستی دی او دا د سیوه په وخت کې دې بوجۍ ورکړي دي او چې څه د رضالت څیزونه دي هغه پې ګوري دې باندې جنت نه میلاویږي ښه
دا بکواس دی. دا سوال چې چا لیکلی دی بالکل ښکلی سوال یې لیکلی دی، نو هغه ته هغه دې دا خبره خوره کړي، اول خو په دې شي باندې خوره شي، خو دا خبره شیر کوي، نور خلکو ته دا کوي چې په دې جنت نه میلاویږي، جنت په دغې باندې د جنت دغه په دغې خبره باندې چې عمل سړی وکړي.